اوس دنیا دوه شیان دي، یو د دنیا ګټل ده، یو یې محبت ساتل ده. ګټل د دنیا روا دي، حتی ثواب هم لري. ولې په کور کې که مریض ده ستا په لاس باندې تا ته ګوري خو علاج به ته په کوې. که په کور کې بې جامې سړی ده خو جامه به ته ورته راوړې. که په کور کې خوراک ده خو د خوراک انتظام به ته کوې. که په کور کې هر قسم حاجتمن انسانان دي د هغو حاجتونه ټول ستا په وجه خدای پوره کوي. د دنیا ګټل کې ګناه نشته، د دنیا په ګټلو کې ثواب ده. یو وخت کې ما ته چا وویل مولوي صاحب تاسې خو عمري سبقان وایاست، موږ خو په سعودي کې یو مسافري وي دنیا ګټو. ما ورته ویل دا ستاسې دنیا ګټل څومره ثواب ده؟ په کور کې مریض تاسې ته ګوري، د جامې وال تاسې ته ګوري، د خوراک وال تاسې ته ګوري. هغه ضعیف انسان هغه ټول تاسو ته یې سترګې نیولې دي، که واړه دي که غټ دي. دا ډېر واړه چې دا خوراکو ته یې سودا ده، په دغو شفقت څوک کوي؟ هغه یې کوي چې په کور کې ګټه راوړي. ولې چې ګټه راوړي خو هغو ته خوراک ورکوي، میوه ورکوي. زه اکثر ورته وایم دا وړو ته سره دغه کوئ شی ورکوئ. وایي دا کتابي مسله ده، سړی چې له بازاره راشي میوه دې راخیستي، واړه بچیان د کور درته راووځي، چې ته میوه ورکړي دلته د خدای رحمت تصدیق په تا را شروع شي، الله راضي شي. ځکه دا واړه خو له ګناه پاک دي، الله په راضي کېږي چې ته دوی ته میوه په لار کې ورکړې، خوشحاله یې کړي. خو دغه واړه زاړه دا ضعیفه انسانان، دا مریضان، دا ښځې ټول ستا په وجه کېږي. نو دنیا ګټل ګناه نه ده، د دنیا ګټل دا ښه کار ده. دغسې کېنستل د سړي دپاره عبث ټیم تېرول ناروا ده. اما د دنیا محبت ناروا ده. محبت یې څه شي ته وایي؟ محبت یې دې ته وایي چې زکات په دنیا کې نه باسې، در باندې فرض ده. قرباني در باندې واجب ده، هغه نه ورکوې. صدقه فطر در باندې واجب ده، هغه نه کوې. حج در باندې فرض دی، هغه نه کوې. لمونځ پکې نه کوې. جمع در څخه تېروي، په درواغو یې ګټې، په دوکو یې ګټې، په غلا یې راوړي، په سود یې راوړي، په رشوت یې راوړي، په حرامه طریقه او په غصب یې راوړي. دغه ته محبت وایي. محبت یې ناروا ده، د دنیا ګټل روا ده. دنیا مثال کتاب داسې ورکړی ده، وایي دغه دنیا داسې مثال لري د انسان دپاره لکه دا کښتۍ او لینچ. دا لینچ او کښتۍ داسې په دریاب کې چلیږي. اوس دا بې اوبو نه چلیږي، او چې دا سروی سي اوبه ورننځي، بیا د دغو اوبو له وجې بیا غرق کېږي. وایي انسان هم داسې ده، دا انسان بې دنیا نه چلیږي، ځکه خوراک و چکاک و جامې و مکان ته ضرورت لري که نه لري. لیکن که داسې و چې دغه انسان خپل زړه ورته سری کوي، محبت ته دنیا یې زړه ته نه ایستی، محبت یې ته وایي چې په حرامه یې طریقه شروع کړي. دلته بیا دغه انسان د دغې دنیا له وجې غرق کېږي. لکه هغه کښتۍ، هغه لینچ، هغه په اوبو کې ښه چلیږي، خوشحاله وي. چې اوبه نه وي په وچه ځمکه نشي چلېدی. خو چې کله سروی سوه، وړکی سروی کې اوس اوبه ورننوتې دننې، بیا د دغه اوبو له وجې څخه دا غرقېږي. نو دنیا هم داسې حیثیت لري. د دغه دنیا برکت ته دا جومات جوړ ده، اوس موږ لمونځونه کې کوو. فرش چا کې راوړی ده، مسله چا راوړې ده، چت چا ور جوړ کړی ده، ګاډر چا په ایښي دي. دا دلته چې نن که هېڅ چا لمونځونه وکړل، هغو ټولو ته به خدای ثواب رسوي چې چا دغه جومات ته فرش راوړی ده. هغو ټولو ته به خدای ثواب رسوي چې په دغه جومات کې یوه خښته ایښې ده. پیغمبر علیه السلام وایي څوک چې په جومات کې د یوې مرغۍ د ځالې په انداز ځای جوړ کړي، الله د ده دپاره په جنت کې یوه کوټه جوړه کړي چې زما په کور کې دې دومره ځای جوړ کړي لکه د مرغۍ د ځالې په انداز. الله دومره شفیق او رحیم ذات ته د یوې مرغۍ د ځالې په انداز ځای چې په جومات کې جوړ کړي، د ده په نامه په جنت کې کوټه جوړه کړي. دغه دنیا ده، په دنیا جوړ شوی دی. که پیسې نه وای جومات به په څه شي جوړېدی؟ که پیسې نه وای مدرسه به په څه شي جوړېده؟ کتاب و قرآن به په څه شي اخیستی؟ لیکن خو په حرامه طریقه دې سړی نه کوي. چې لمونځ صفات یې خدای نه کرده. دا ځینې خلک د دنیا په ګټلو کې لمونځ نه کوي، درواغ پکې وایي، دوکې پکې کوي، حتی غلاوې کوي، په لارو کې ولاړ وي، خلک کوي د جیمو څخه د خلکو څخه باسي. دنیا په داسې طریقه یې ګټي. ځینې بیا داسې وي چې دا سفرونه بې اختیاره کوي، لاړ شي 10 کاله په سعودي کې، په دوبۍ کې تېروي، ښځه بچیان ټول ناست. دا هم حرامه ده، دومره سفر هم نه ده روا. و یو بې اختیاره دی، ځای بندي سئ، لار پر بنده سوه، اخو غیر اختیاري ده. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام برک وایي دنیا دی مثال لري د آخرت لپاره لکه دا ګوته چې دریاب ته ټیټه کړي، چې ګوته دریاب ته ټیټه کړي، چې په دا ګوته پرې څومره لندوالی راغی، دغه دنیا ده. او دا پاته دریاب ټول آخرت ده. اوس که یو سړی خدای ناکرده آخرت په دنیا خرابوي، د دې داسې مثال ده لکه دغه د ګوتې په لندوالی په دغو اوبو باندې چې دا ټول دریاب ورکړي. دا ټول دریاب ستا ده، دا دې ورکوي. دا د ګوتې لندوالی چې دا ګوته دې ورټیټه کړې ده، دغه لندوالی دې راواخیستی، دا به څومره بې عقل خلک بولي. دا وایي د هغه سړي ده چې یو سړی خپل آخرت د دنیا دپاره خرابوي.